چې د چا سره تعلق خراب وي که نه، نو د هغه نه زور د موبایل له سټیټس په ذریعه باندې وباسي. نن دا پته چاته شته چې د مړ رور غوښه چېرته خوړلی کېږي؟ په قبرستان کې نه، په هوټل کې نه، بلکې د موبایل د سکرین په ذریعه باندې خوړلی کېږي. په موبایل کې پوسټ ولګئ او داسې د غم او د درد او د غصې الفاظ استعمال کړي، او د ده مقصد څه وي؟ د ده مقصد دا چې زه پیدا کم کس سره زما ورانه ده، د چا سره مې تعلق وران دی چې ده ته پې زه غصه ورکړم، زه خپل بړاس وباسم د سوشل میډیا په ذریعه باندې. لکه بعضې خلک وایي که نه، وایي څه خلک د نستوڼي مار وي. نو چې تا د نستوڼي مار د الفاظ استعمال کړي دي، په دې کې خو ستا په زړه کې یو کس دی، او چې څوک یې ګوري هغه ته هم پته ده چې یاره دا زه دی ما مخاطب کوي. او بیا پکې دا م وایي یاره دا به څه ګناه نه وي، دا خو ما یو عمومي خبره کړله، عامه خبره مې کړله، څوک به خاص کلی نه دی، څوک مې ټارګېټ کلی نه دی. خو نبي علیه صلات وسلام څه فرمایي؟ یو صحابي د نبي علیه السلام نه تپوس کوي، وایي غیبت څه شیز دی؟ غیبت څرنګه وي؟ چې د خپل رور تذکره داسې کول چې هغه ناخوښه ګڼي. تا چې په موبایل باندې سټیټس ولګاو د غصې او د درد او د غم او د دوکې، ما سره دوکه وشوه دا دا وغیره، نو چې دا هغه ګوري نو ولې هغه ته غصه نه ورځي، هغه ته خفګان نه ورځي. نو که در پکې همت وي نو لاړ شه هغه ته مخامخ ووایه، تا ما سره دا دوکه کړله، تا ما سره دا زیاتې کړلی دی. د هغه نه پشې شه سټیټس لګول، پوسټ لګول، او د هغه نه پشې شه داسې انداز کول چې هغې وګوري او محسوس یې کړي چې یاره دا ما پسې کړي دي. دا د بزدلۍ علامت دی، دا د غیرت علامت نه دی. او بیا چې ته دا هم وایي چې یاره ما نوم نه دی استعمال کړی، نو دا غیبت دی. که ته ورته څه نوم ورکړې، ته وایې که ما عمومي خبره کړله او کار څه مې کړلي، نو څنګه چې نن سبا زمانه ماډرن شوې ده، ډیجیټل شوې ده، نو دقه شان نن غیبت هم ډیجیټل شوی دی. پخوا زمانه کې به خلک راله د ډبې ته به راغونډ شو، کې به ناسته غیبت به کوو، یا یو مجلس کې به کېناسته غیبت به کوو. نن موبایل د غیبت هغه بهترینه اله ګرځولی شوې ده.